بسم الله الرحمن الرحیم د نوی رپورټ سره زه یم سید کبیر علي شاه. ګرانو کتونکو دا وخت موجود یم انډسټریډ اسټیټ کارخانو کې. دا وخت ما سره یو فیمیل موجوده ده، د هغې نوم دی کائنات سره به خبرې اترې کوو. کائنات تا نه به کوېشن کوم، په لومړنۍ خبره به دا کوم زمونږ چې کوم یوت دی نوی ینګ هلکان دي، هغوی دا سوچ کوي چې یاره زه ویزه واخلم، زه د بهر لاړ شم، په پاکستان کې کاروبار نشته دی. نو څه به وایي زمونږ د ینګ چې کوم یوت دی دې ته لږ څه پیغام ورکړي خپل اړخ نه. السلام علیکم. زه د یوت ته دا پیغام ورکول غواړم چې ستاسو رزق دی هغه هر ځای کې لیکلی وي ستاسو، او چې تاسو محنت وکړئ نو الله تعالی چې دی هغه ستاسو محنت کله هم ضایع کوي نه. او مونږ کتلی چې زمونږ خپل هم هلکان تللي دي او هغوی 3 کاله 4 کاله وشوې، هغوی څه پوره سټیبل نه شولې، او هغوی چې کله ماته ګوري نو ماته اکثر وایي چې دا زمونږ رول ماډل دی یا دا زمونږ ایز ا چې کوم داسې کس وي چې انسان ورته ګوري، هغوی اکثر ماته ووایي. نو زه ورته وایم تاسو هم جلدبازي وکړه، داسې وکړه چې لکه تاسو پکې دغه نه وې، ځان باندې دونه اعتماد نه وه چې مونږ دلته محنت وکړو نو مونږ هم دغه کولی شو. خامخا یورپ کې هم محنت کول غواړي، داسې نه ده چې هلته بوټو بنو کې پیسې لګېدلې وي. کائنات څه کاروبار کوي؟ هغه کاروبار به هم موږ د خپل کتونکو ته ښایو چې کائنات کاروبار څه کوي، دا راته ووایي. راځئ زه به تاسو ته خپل پروډکشن یونټ هم وښیم، هغې وزټ به هم درکړم. او زمونږ بیسیکلي هني کار دی چې کوم مونږ کې پکې نه دی سورس کوو او پوره پاکستان کې هغې آنلاین ډلیوري کوو. ډفرنٹ پیکیجنګ کې مونږ کوو چې کوم مونږ ته کسټمر ډیمانډ راتله. پهله زمونږ جارس پیکینګ وو، بیا کسټمر وایي چې لکه اوس چونکې مونږ جنزیف وو نو کسټمر وایي چې زمونږ داسې پیکیجنګ پکار ده چې هغې کې اون د گو دغه وي، کمپورټیبل وي. نو مونږ هغې دپاره بیا داسې مشین انسټال کړه چې هغې باندې مونږ ساشا پیکیجنګ کوو. هغې ساشز داسې چې تاسو خپل پرس کې هم ګرځوی شئ، بیګس کې هم ګرځوی شئ او ماشومانو ته لنچ وغیره کې هم ورکوی شئ. نو هغه بیخي پورټیبل دي. نو دا مونږ کسټمر ډیمانډ وه او هغې مونږ ته ډېر ښه ماشاءالله رسپانس را روان دی. اوس کائنات دا کاروبار د کم ټایم نه کوي لګیا دی؟ زه تقریبا زما 3 کاله وشو، دا اوس 4th year ده زمونږ. نو دا دی چې ما پهله خپل کور نه سټارټ کړی، داسې نه چې ما سره ډېر زیات ریسورسز وو. نو دا ما چې خپل کور نه سټارټ کو، پارټ ټایم ما ورسره جاب هم کوو. بیا ما چې جاب نه لږ دغه شو، ما جاب اکثر ختم شي، پروجیکټس ختم شي یا کله داسې وشي چې لکه جاب تاسو چې کوم اخراجات دي هغه پوره نه شي کړی، نو هغې د وجې ما چې دی بیا خپل بزنس ته فل ټایم ورکړه. اوس الحمدلله ما خپل پروډکشن یونټ دی، ما سره امپلایز دي او دا چې دی مونږ پوره پاکستان کې ډلیوري کوو. فیملی کسان څه وایي؟ تاسو دغه بزنس کوئ لګیایي، خپل د شاتو کاروبار کوئ لګیایي، د فیملی کسان څه وایي؟ آیا تا نه ستا به کزنز وي فیمیل کې، هغوی تاسو نه متاثره دي نه دي؟ څه وایي هغوی؟ فیملی خو ډېر ښه ریسپانس دی. فیملی سره چې کوم نیبرز دي یا چې کوم زمونږ کمیونټي ده هغې مو ډېر پازیټیو ریسپانس دی. او زما چې کوم ملګري دي، زما کلاس فیلوز، سکول کلاس فیلوز، زما کزنز، سیکنډ کزنز، هغوی ټول ما ته لکه داسې پازیټیو ریسپانس راکوي او اکثر ما ته داسې وایي چې لکه ته زموږ رول ماډل یې، یا ته چې اکثر داسې مو وایي چې لکه تاسو یو برانډ یې. نو دیټس د پوینټ. او اکثر میل چې کوم زمونږ فیملی ممبرز دي یا ریلیټیوز دي یا چې ملګري دي داسې کلاس فیلوز وغیره، نو هغوی هم اکثر ما اپریشیټ کي، ما اوپینین غواړي چې لکه د فلان کې ټاپک باندې یا فلان کې میټر باندې مونږ لږ ګایډ کا، چونکې ستا ایکسپیرینس هم شته مارکیټ کې. نو هغوی اوس دا جنډر بیس ډسکریمینیشن ډېر زیات زما سره لکه کمه شوه. مونږ ګورو اکثر زمونږ چې کوم نوی کل دی هغوی دغه خبره کوي چې پاکستان کې کاروبار مزه نشته، خوند نشته دی. ته په دې 3 کالو کې کاروبار کې لګې، ته ورته څه وایې چې مزه شته یا خوند شته که نشته؟ مونږ له خو خوند راکړی دی او بالکل زمونږ خو ماشاءالله اوس ګروت هم ښه روان دی. او دا دی چې لکه مونږ پکې اوس شاته نه ګورو چې لکه واپس نه تلل غواړم. زه چې کوم ځای نه ما شروع کړی یا تاسو ما ته ووایه چې جاب وکړه، نو زه به لکه نه دغه کوم، اپریشیټ کوم به نه چې لکه زه جاب ته واپس لاړی شم. نو که زه خپل دغه کوم نو ما ته خو خوند راکړی دی. آلدو چې اپ اینډ ډاون وي، داسې نه ده چې لکه بالکل سټیبل وي. دې کې اپ اینډ ډاون راځي، کله کله بالکل لو طرف ته لاړ شي، خو خیر تاسو چې کله محنت وکړئ نو هغه ضایع کېږي نه. دا راته وایي شات تاسو راوړئ د کوم ځای نه، او بیا کم ملکونو ته یا کم په پاکستان کې کومو صوبو ته تاسو نه خلک ډلیوري کوي لګیا؟ دا چې دی مونږ KPK چې کوم ماونټینیس ریجنز دي او تاسو ته پته وي چې لکه هغې کې ډېر زیات 100 years and centuries old mountainous
organic trees دي فارست دي نو هغې نه موږ سورس کوو دا ټول هني چې ده او دا چې دا لکه دې کې ملاوټ وغیره نه چې کوم تاسو مارکیټ کې ګورئ هغه ګلوکوز وغیره دې کې شامل وي یا داسې نو زموږ هني چې دا هغې کې ملاوټ نه هغه موږ PCSIR نه پهله ټیسټ کوو چې کله 100% اپروف شي یو ایلیمنټ هم پکې غلط نه نو بیا هلې موږ دغه کوو پرچیز کوو هغې نه بس چې د موږ دلته دا پیکیجنګ کوو بیا پوره پاکستان کې موږ ډیلیوري کوو هغې نه علاوه UAE ته یا چې کم ګلف کنټریز دي اکثر چې زموږ ریلیټیوز دي یا فرینډز دي یا داسې اپس اویلیبل دي چې هغوی کسان روان وي نو هغوی 1 kg هاف kg کم لیکل دي هغې په ترو موږ خلکو ته استو هغې نه علاوه اوس زموږ ریلیټیوز دي هغوی جرمني وغیره کې یورپ کې مانه غواړي بټ دیر از ا لمیټیشن چې کم سرټیفیکیشنز پکار دي کم هغه بیک اینډ باندې کار پکار دي نو هغه ما سره لا نشته انشاءالله زه کوشش کوم چې هغې ته هم ځان برابر کړم نو بیا به موږ ایکسپورټ پرایس څه دی ستاسو د دې مطلب وړوکي دا تاسو پیکینګ یاد کو یا غټ ډبې شو کیلو شو نیم کیلو شو پرایس څه دی پرایس خو رینج کوي اوس زموږ چې منیمم کم پرایس دی هغه 400 دی 400 نه زموږ هني سټارټ کیږي اینډ میکسیمم چې دی هغه 4000 پورې ځي نو دا چې دی دا رینج کوي ډفرنٹ سورسز والا هني وي ډفرنٹ کم سیزن والا هني وي نو دا هني ټو هني پرایسز چې دی هغه مونږ اکثر له داسې فیمیل پروموټ کو ویډیو جوړه کو اپلوډ کو نو خلک بیا دا کمنټس کوي چې یاره دا د مجبورۍ نه راوت یا دې څه شوق نی نو آیا دا ستاسو مجبوري ده که شوق دی پهله خو خیر مجبوري هم وه خو دا زما شوق هم دی او داسې ده چې لکه ما په خپله باندې بزنس ویلی هم او چې کله زه یونیورسټۍ کې وم ما به خپل ملګري ته وې ما چې ما ته لږي ما میډیکل هم ویلی دی ما میتھس هم زما ډېر زیات خوښ و بټ ما ته لږي چې دا زما فیلډ دی او زه دې انجوای کوم چې زه BBA کوم نو ما به کلاس هم نه پرېغوسته اټنډنس به ما فل اخیسته ایون چې کله ما BBA سلیکټ کولو ما ته پته هم نه وه چې دا څه شی دی بټ چې کله زه انټر شوم نو هغه فیلډ ما ته خپله لګېده بیا ما دا سټپ سټارټ کو نو دا د چې بزنس سره خو زما اوس شوق ډېر زیات دی سړی د خپلو تنخواه حل نه وي او جینکۍ چې کم دی د عمر حل نه وي خو موږ به نن تا نه ستا د انکم تپوس کوو چې ستاسو انکم څومره دی انکم خو دا وي چې بزنس کې فکس نه وي که نه بټ میکسیمم میکسیمم که منیمم میکسیمم وایي میکسیمم داسې 2 lakhs پورې لاړ شي بټ هغه ما کور نه وه اوس چې ما پروډکشن یونټ انسټال کړی نو اوس به انشاءالله ګورو چې څه ریسپانس راځي مارکیټ نوکري ښه ده که کاروبار ښه دی هغه خو ما تاسو ته پهله وایي چې تاسو ما ته نوکري راکوئ زه به نه کوم ایون اوس هم ما ته یو ټریننګ افر شوی وه نو ما هغه پرېښوم چې ما سره ټایم دونه نه وي زه خپل دا پروډکشن یونټ ګورم نو داسې پروجیکټس کې موږ ته اوس هم دغه راځي او وی غواړي چې موږ نور فیمیلز ټرین کړو موږ هم غواړو چې موږ ټرین کړو بټ اکثر موږ سره کله کله ټایم برابر نه شي تاسو چې کوم شات هغه خپل پیکینګ دی یا تاسو کوم ډبي جوړوئ هغه لکه تاسو ما ته وښیل د دې ویډیو په ذریعه باندې نو هغه به ډېره ښه پیکیجنګ د چې کوم موږ اوس پهله ځل پاکستان کې داسې جوړ کړی دی ټیک شو داسې پیکیجنګ پاکستان کې نشته او دې نه پهله چې دی موږ سره دا یو جارز و دا ګفټ پیک باکس دی دې کې به خلکو لکه ګفټس وغیره ورکول خپل دغه ده دې کې یو داسې پیکیجنګ راځي دا وړوکی پیکینګ راځي او دا پراتري داسې شی دی دا د دې لږ ډیټیل ووایي یس دا چې دی دا ساشس دي ټیک ده دا پورټیبل دي لکه تاسو داسې کولاو کې نو دا ماشومان هم دغه کولی شي او دا یو کپ اف ټي چې د هغې لپاره انف وي ټیک ده دا موږ ته پیک کوو دې باکس کې دې باکس کې د 30 دانې ځي او دا چې دا موږ اوس 550 کې سیل کوو یس ډیره مهرباني ګرانو کتونکو دا و د کائنات خبرې هغه یو خپل کاروبار کوي لګیا د شهد زموږ دغه نوي کل ته دغه پیغام دی او دا یو ښه رول ماډل تاسو فیمیل وکته د هغې خبرې اترې مورې دی هغه خپل کاروبار کولی شي په پاکستان کې نو آیا تاسو ینګ هلکان چې کم دی هغه ولې نه شي کولی د دغه ویزو نه په کلار شئ د دغه بار ملکونو نه په کلار شئ خپل وطن آباد کړئ خپل وطن کې ډېر هر څه شته دی دا زموږ نه رپورټ در بل رپورټ پورې مالو زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان